بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله تاسو څنګه انکار کوئ د الله سره وکنتم امواتا اور تاسو مړه واست فاحیاکم الله ژوند درکړي ثم یمیتکم بیا به الله تاسو ته مرګ درکړي ثم یحییکم بیا مې الله بیرته ژوندي کوي ثم الیه ترجعون تاسو به د الله په دربار کې حاضریږي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا په دا مځکه کې چې څومره شان دي دا ټول الله پیدا کړي دي ثم استوى الى السماء بیا الله رب العزت اسمان ته متوجه سو فسواهن سبع سماوات بیا الله رب العزت اسمان په وہ صورتوں کی پیدا کی برابر کی وهو بكل شيء علیم اور الله پر هر شی باندې علم اجدل ولد عزیزانو دا سورۃ البقره آیت نمبر 28 اور 29 دی په دې کې الله رب العزت عقیده آخرت باندې چې تاسو ته ما یو ژوند درکې بیا مرګ درکوم بیا ژوند درکوم اور په آخر کې وګرته زما په دربار کې حاضرېږي اور ستاسو پیشي به وي اور ستاسو سوال او جواب به وي گویا چې کم سړی عقیده آخرت مني اور د آخرت تیاری کی هغه په دنیا کې کامیاب دي د زموږ د لمنځو خلاصه آخرت تیاری ده د زموږ د روژو خلاصه د آخرت تیاری ده د زموږ د قرآن د تلاوت او د نور عباداتو پابندي دا د آخرت خلاصه ده دا ګرد د نظام چې روان دي د آخرت دپاره روان دي که د چا آخرت په ذهن کې ولو اور د آخرت فکر ورسره دا کامیاب دي اور که چا سره د آخرت فکر نو معذرت غواړم نن زموږ د ذهنو څخه دا خبره ولاړ موږ دا ګمان ګسه ختم کړی دی چې په قبر کې به سره کم حالات وي موږ دا ذهن ګسه ختم کړی دی چې یو ورځ به زموږ څخه سوال کیږي پوښتنه به کیږي چې تا کاروبار څنګه کاوی تا د بچانو سره څه کول تا په محله کې څه کول تا په بازار کې څه کول تا په خپل لین دین کې څه کول معاملات کې څه کول دا زموږ د ذهنو څخه وتلی ده الله رب العزت موږ ټول ته رانصیب کړي